دک کشان یو انسان دی ځان سره درې کسان شریک کړل، څلور کسان شو، نو دی په 1,20,000 روپے باندې فرض کا څاروی واغستو، نو په هر یو سړی باندې 40,000 روپے ورکول دا لازم دی. اوس کو یو کس وای ما سره 40,000 نشته، زه 30,000 ورکوم، او بل وته زه خیر زه به د خپل طرف نه 40 بځای 50 ورکم، زه به لږه وخت زیاته واخلم. یا ساده ګوره دا شی جایز نه دی ښه، چې کله شریکوالان درې دي یا څلور دي، نو په هر یو سړي باندې د خپل حصې مطابق رقم اچول ضروری دی. د یو حصې نه کم والی کول د یو قرباني جایز کېږي نه. دوه کسان شریک شو، دورونه فرض کا، او په 1,00,000 روپۍ څاروی واغستو، او یو ورور سره 40,000 روپۍ دی او بل 60,000 ورکړي، او دواړه صاحب نصاب په دم قرباني واجب وا، په دم واجب وا، خو یو 60 ورکړي ځکه هغه سره وی دی، بل سره په ظاهره نه وي 40 ورکړي، د یو قرباني صحیح نه ده. خامخا خپل حساب پورا اچي. زمون به د وف کې داسې مسلې قرباني کوي، نو دوه درې رونه راجمع شي چا سره یې سنیسي، نو 10,000 یو واچي، 15,000 بل واچي، 9,000 بل واچي، نو په څه طریقه باندې ایسه پوره کې په یو ور باندې واجبې به د نورو نه خدا وسره مرسته کوي. نو کو چرته قرض حسنه ورکړي وي خو بیا خو صحیح ده جی، رستو به ولا ادایګي ورکړي بیا حصہ صحیح ده. کو قرض حسنه نه چې دا زمونږ د طرف نه پکې ځه سلک ډېر اجر به ملو شي، دا قرباني صحیح نشو. نو قانون دا دی چې کله شرکت ځان سره څوک شریکوي، نو بده کې به خامخاجي هر کس د خپل حصې مطابق رقم به اچي، د خپل حصې نه کو رقم کم واچولو یا زیات واچولو د بلی سبب کې کم شو، قرباني جایز نه ده. بده مسله ورسېده. څلورمه مسله دا ده چې کله ته حیوان واخلې، نو ته به خامخا ګورې جي هلته داسې خلک موجود وي که نه جي چې